بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، سرفراز دورانی جی تاسو ته په یم خیبر ډیجیټل نیوز نه جی تاسو ته مینه ټک سلامونه. عزتمنو، زه د وخت کې جی د نوخار په علاقہ حکیم آباد په ډیری روډ باندې چې کوم د هومیوپیتیک جی یو کلینیک دی ډاکټر ظفر صاحب ای کې زه موجود یم جی. خو دې شته جی ماته پته نشته چې هومیوپیتیک سی علاج دی. بهرحال جی نن چې کوم دی مونږ چې کوم ډاکټر صاحب سره پیشنټ سره په خبرې وکړو چې هومیوپیتیک چې کوم دی سی علاج دی او دی چې کوم دی په یم خیبر نیوز سره څه خبرې وکړي راځي چې واورو. خبر مو واغستو چې د هومیوپیتیک باره کې ځان خبر کړي او خدای شته چې تاسو سره زما اول ځل باندې ملاقات دی او تاسو اچانک غونډې راغلی، خو بیا هم به هر حال چې تاسو راغلی دا ستاسو هغه خلوص دی، مینه ده چې تاسو دلته مونږ له راغلی. ډېره مهرباني یو ځل بیا. اصل کې هومیوپیتي ډېره زړه او پخوانی لکه ټریټمنټ دی، یو طریقه علاج دی. دا تقریبا د دوه نیم سوه کالو نه زړه زوړ علاج دی. په دنیا کې اول ایلوپیتیک دی اول نمبر باندې، بیا په دویم نمبر باندې هومیوپیتیک دی. په دنیا کې چې کوم علاجونه کیږي، کوم د دې چې کمپاونډر ډاکټر سیمیول هانیمن دغه نومو د جرمني او ډاکټرو، هغه اول په خپل د ایلوپیتیک ډاکټر او انګریزي ډاکټرو، کیونکه هغه وخت کې به ټول چې کوم سیستم هغه د طبیبان به ورته ویل، حکیمان به ورته ویل، خو سیستم د ایلوپیتیک چلیدو. نو دغه ډاکټر صاحب چې دی نو دا هم په هغه وخت کې دغه ایلوپیتیک ډاکټرو، نو دوی یو لور وه، نو هغه تقریبا 14-15 سال ته چې ورسېده نو هغه بیماره شوه. نو چې بیماره شوه نو هغې بیا دغه وخت چې کوم نور ډاکټرانو هغې نه هم علاج وکړو او په خپل هم ډېر قابل ډاکټرو علاج یې وکړو، خو هغه بچ نه شو او وفات شوه. نو بیا هغې نو بس هغې مزه نه اچوله. نو بیا رالم د ظفر ډاکټر له ده سره زمونږ دغه راشه د دې ډاکټر ته موږ 10 کالو نه 12 کاله وشو چې بس زه راځو. اوس څومره فرق دی راغلی دی؟ ډېر فرق راغلی. او د هغې نه باوجود زما چې کومه الرجي وه، زه د دنیا ډاکټرانو باندې وګرځېدم او د دې نه چې کومه ما دوایي استعمال کړه د 10-12 کالو نه زه د خپل مرض پسې ګرځېدم چې کې مال آرام نه راتلو. شپې ورځې ما به چې څه خوراک کولو فوډ، نو په ما باندې به هغه فوډ داسې لګېدو لکه زهر. نو ما چې کله د دې نه استعمال کړ دوايانې میډیسن او د دې نه کله ما علاج شروع کړ د 12 کالو راسي، نو الحمدلله هغه ماته په ما د جوړونو تکلیف و، د خپل د په تکلیف مې و. بیا مطلب د دوايي نه کوم ډېر فرق مې پراته دی لکه نور کسان هم زه رالیږم ډېر زیات او زه خپله ټیکسي چلوم، ډېر بیماران وړم، نشه ټول د پیدا پرېوته ده او بار بار بس یو پیر راشي بس بله نسخه کې بیا نه راځي، لکه مطلب فرق د پرېوځي او ډاکټر صاحب مطلب ډېر ښه دوايي نه ورکوي، لکه ډېر زیات. ډېر شکریه ادا کوو. د ما نوم محمد دی. د ما د مور علاج بیخي کېدو نه، ډبګیرۍ ته مې بوتله، شوګر بیماري وه، مردان ته مې بوتله، هېڅ کار یې ونه کړو. شکر الحمدلله دلته ډاکټر ته راغلي او دې سره یو نسخه سره فرق وکړو، هغه شکر الحمدلله.